بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق سنتين مع عتق مولاك إياك فاتقها ملك الزوج الرجعة لكبرو غريجي مسألة دا او تاسو ته معلومه ده چې وینځي د څوک دوه طلاق ورکي مغلظه کیږي دا څه ده کنه یو سړي خپل ښځې ته ویل ښځې د بل وینځوه چې ته طلاق یې په هغه وخت کې په دې شرط باندې چې ستا مولا ته آزاده کي ستا د مولا د آزادېدلو سره فورا ته طلاق یې نو به مولا آزاده کړله بره ګورئ بس طلاق هم شوله او دوه طلاق دا یې ورته ویلي دوه طلاق یې نو اوس سوال دا دی چې دا خاوند دې ته رجوع کولی شي که نه نو که موږ وګورو چې وینځه به دوو طلاقو مغلظه کېږي نو رجوع کولی شي نیشي که بل طرف ته وګورو دا چې کله طلاقېدله نو آزاده وه داسې ده که نه نو آزاده چې په دوو طلاقو باندې خو باینه کېږي نه نو بیا خو رجوع کولی شي نو مولوي صاحب مسله صاحب د هدایي ذکر کړې ده چې مولا او مخاون ورته که رجوع کوي کولی شي ولې نوره قصه که ورته وګورئ وإن قال که یو سړی وایي لها ښځې ته وهي امة لغیره حال دا چې دا وینځه د بل چا یي ورته وایي انت طالق ثنتین ته طلاقی دوه طلاقه ما عتق مولاک ایاکي سره د عتق د مولا ستا تا لره فعتقها مولا یې آزاده کړي نو به ملک الزوج الرجعة خاون مالک جوړو کې د رجعت رجوع کولی شي ولې لأنه علق التطلیق بالعتاق لږ بر وګورئ وجه دا د دې سړي بر ګورئ ټول تطلیق چې دی که نه دا یې معلق کو اعتاق سره او به مالک چې دی اعتاق وکړلو د هغې نه پس تطلیق هم ورسره یو ځای رالی یو وایم مالک د اعتاق سره عتق رالی هغې سره تطلیق رالی او بیا وروستو طلاق رالی فن یې ونه کړو لکه چې که نو بیا به اسامي ته ځون والا به خوند کوي ما ته وکې دی مولي صاحب مونږ اسامي کې نننی سبق هم دی او تاسو ویلی هم دی هغه دا یو سړی وجوه فاسده وکړي یو سړی ښځې ته وایي انت طالق ان دخلت الدار نو موږ حنافو مسلک دا دی دا دخول انت طالق سبب د خبر خټوله اتفاقی ده انت طالق سبب دی وقوع طلاق حکم دی او ان دخلت الدار شرط دی دا قسم یادی دی او موږ حنافو مسلک دا دی چې په تاخیری شرط سره تاخیری سبب راځي یادم شو کنه به حکم خپل مؤخر کیږي گویا انت طالقون سره فی الحال ویل نه دی کله چې دخول دار علی حق وخت انت طالقون ویلو او شافعی وینا په تاخیری شرط سره تاخیر د حکم راځي سبب فی الحال موجود دی انت طالقون فی الحال ویل دی چې کله دخول راتللو صرف وقوع بل ترازی نور انت طالقون فی الحال راغلی دی ابه سمره د اختلاف چې کوم د پردي خزي ته وي ان تزوجت کې باندې طالقونه قصه ذکر کړي و بهرحال اوس وخت شي دلته خاون چې ده کنه کې صاحب د هدايه وي تطلیق دا سبب دی انت طالقون دی وقوع طلاق دا طلاقي لکه ما دا بره متوجه شي چې تاسو به اصطلاحات پوهه کما انت طالقون ته موږ سبق وایو کنه سبب او وقوع طلاق ته حکم وایو نام تور فقها د وقوع طلاق نه تعبیر په طلاق سره کوي حکم او د انت طالقون سبب نه تعبیر په تطلیق سره کوي چا سره تطلیق سره اوس وره مسلې له وسره شي خاون چې دا اصل کې تطلیق معلق کو اعتاق پوري چې ستا مولا ته آزادولي نو التزم مولا آزادېدو پوري سبب مؤخر کو تطلیق نو د مولا آزادېدل الته ورسره یو دم څوک رالی تطلیق رالی او پاتې شلو طلاق وقوع طلاق حکم او به دینه پس رالی نو اعتاق او تطلیق کم از کم یو ځای داسې وکنه او وقوع طلاق پسې وروستو نو وقوع طلاق چې راتللو اعتاق هم راغلی وزاده شوې وه او وزاده په دوو طلاقو باندې مغلظه کېږي نه نو ځکه موږ ویل چې دی لی رجوع کوي ورته کولی شي پوه شوی پې ورته وګورئ لأنه علق التطلیق دی خاون معلق کړلو خپل تطلیق یعنی سبب انت طالقون چا پوري بالاعتاق پوري چې دا د مولا صفت فعل له یعنی انت حرة پوري څه ده کنه او یا کدی دغه نه خو او الهتق پوري اتق اصل کی صفت د خزي ده
او دا حکم دی د اعتاق هغه دواړه دی ولې یاد کړه اعتاق او اعتق وی لأن اللفظ ينتزمهما لفظ دواړو ته شامل دی اعتاق انت حرتن اعتاق تم دی او اعتق تم دی تاسو پوهیږئ اوس لږ بر وګورئ و سوال دا دی چې دا طلاق معلق کو اعتق یا اعتاق پوری او هغه ولا شرط وګرځولو نو هغه شرط ګرځي د طلاق د پاره بر ګورئ خرڅ ګران دی پوهیږئ کنه سم ګران دی ولا ان شاء الله خبر آسانه طلاق معلق کو چا پوری اعتق یا اعتاق پوری نو اعتق یا اعتاق دغه د صلاحیت څخه شرط جوړ شي او یاو راځي د شرط تعریف کو بر ګورئ شرط چاته ویل کی شرط ویل کیږي هغه شی ته چې هغه حالن معدوم وي څه وي شرط چاته وي چې حالن على خطر الوجود او پاره کې د وجود امکان وي څه شو دوا او د حکم ور پورې تعلق وي څه شو درې قیود چې کله راشي بس شرط موجوديږي کم هغه شی شرط وي چې هغه په الحال معدوم وي لکه سره خزه وانت طالق ان دخلت الدار دخول دار في الحال معدوم دي خو ممکن وي چې راشي دخول دار ممکن دی کنه دی او د حکم ور پورې تعلق وي دلتم د وقوع طلاق ور پورې سره تعلق دی پوه نه شو به راشي دلته اتق شرط دی ولې دا ټول قیود پکې دي کنه اتق في الحال نشته مولا وین آزاد کړي نه ده او امکان شته چې آزاد کی او وقوع طلاق حکم ور پورې معلق کړي هم دي تعلق هم ولله کې جوړ کړي نو ثابت شول چې اتق اعتاق دا شرط دی ورسېدلې به چې اتق اعتاق را لې به ور پسې رسو سره شي وقوع طلاق بلکې موږ حناف وایو سبب بقى وخت راځي نو انت طالق یعنی تطلیق به ول راشي نو کم از کم موږ خو یا وایو چې تطلیق چیرې کنه تطلیق دا سبب دی او اتق دا شرط دی نو شرط اول وی او سبب ورستو نو اول اتق دی ورستو تطلیق دی او به دا غي نه ورستو وقوع طلاق دا لنډه دا مړ وقوع طلاق چې راتله کنه وقوع طلاق چې راتله خزه آزاد شوی وای تر دغه نړۍ مخ کې راغلی نه پیږي پی اور وشرط شرط چاته وي ما يكون معدوما دا شی چې هغه معدوم وي حالن على خطر الوجود او هغه په خطر د وجود کې یعنی ممکن وجودي دوا وللحكم تعلق به حکم ور پورې تعلق وي والمذكور او اتق مذکور یعنی اتق بهذه الصفات دغه صفات پکې دي کنه برحل اتق شرط شو والمعلق به او به ورکنه معلق اتق پورې او څوک دی تطلیق دی لکه موږ انا ابو بنز معنی انت طالق معلق وی سبب اداغه تعبیر څه کوي تطلیق تاسو به خبره پويږئ موږ د انا ابو بنز معنی د تاخير شرط سره څوک مؤخر کیږي سبب او سبب څوک دی انت طالق تعبیر څه کوي تطلیق معلق به چې دغه تطلیق دی لان فی التعلیقات زموږ د انا ابو بنز معنی په تعلیقات او معلقات کې يسير التصرف د تصرف ګرځي تطلیقا یعنی د انت طالق دا سبب ال ګرځي ان د شرط چې کله څوک موجود شي نو تصرف تطلیق ګرځي سبب ګرځي خو چې کله شرط موجود شي د نظم په نظمانه امام شافعي رحم الله خو په الحال سبب ګرځي حکم سره مؤخر کیږي په دې جمله پوهه شوي کنه واذا كان التطليق معلقا هر کله چې تطلیق انت طالق سبب زموږ د حنابلة په نظمانه معلق او چا پوري اعتاق پوري یا اعتاق پوري نو دغه تطلیق انت طالقون دا به موجودی کی یوجد بعد او پس اتقنا او دا غینه بس به څوک راځي نو اول اتق یا اعتاق دا غینه پس سبب تطلیق دا غینه بس حکم وقوع طلاق ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق ونشيب الطلاق متاخرا مؤخر بشي د چانه د اتقنا لنډه دا د چی اتق بمخ کی خزا آزاد د رستو طلاق را لې فيصادف هذا طلاق بملګری شي د خزي سره او هي حره حال دا چې خزه بچوي آزاد وي وزاره بدو طلاقي صریحه باندې مغلظه کیږي نه فلا تحرم خزنه تحرمون حرامي کی بحرمت غلیظه بالسنتين بدو طلاقون باندې يبقى شيء برو ګوريجي یو شی باقی باندې شو چې ما خو راځي د پاره د قران ما د چا د پاره راځي یو زیوالي د پاره نو خون خود سی ویلي ته طلاق ماعت ق مولا کی یعنی زما تطلیق او استاد مولا ازادیدل به یوزي د څه د کنه نه بکار د یوزي شو تاسو ولې دا ویل چې ولې تقدیر است تطلیق دی
داسې ویل که نه مړه وایي مونږ خو وویل چې دا عتق شرط دی که نه یار دا خبره مې پکې ونه کړله ولکه وایي ودې کړه نو شرط د شی په شی مقدم وي که نه نو ځکه مونږ ته مقدم کو په چا باندې په تطلیق باندې پاتې شوله ما نو ما سره چې کله مصدر ملګری شي مونږ ویلي په معنا د بادو وي نو معنا دا شوله ته طلاق بعد عتق مولا کې اوس هم نه رسېدلی يبقى شيء یو شی پاتې دی وهو ان کلمه ما چې د قران د پاره د قلنا موږ ته جواب کې وایو قد يذكر للتاخر کله کله ما د پاره د بادو راځي کا كما في قوله تعالى فإن مع العسر فإن بعد العسر يسرا ځکه ما راغلی مصدر سره ان مع العسر يسرا فيحمل عليه دلته هم پدې حملېږي ولی بدلیل ما ذکرنا ځکه دلته موږ څوک جوړ کړلو بدلیل ما ذکرنا ما نه دلته موږ شرط جوړ کړلو او شرط د شی به شی مقدمي نو تطلیق باندې با عتق مقدمي موږ هم دومره خوځېږو یاره کله یو طرف ته وړ من معنی الشرط د دلیل دا غي نه چې کوم ذکر کړو چې الکه عتق کې معنی ده شرط ده او شرط مقدم وي ځکه هم تطلیق مؤخر کو ولو قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين وقال المولى اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعدتها 3 حيض لك ببرغوري دا غي نم سخت دي اخو آسان تقريبا برغوري لك خاون چې کنه وینځي تی ویل وینځي خزر د بلچا چې ته طلاق کوي 2 طلاقه سبا طلاق مضاف چوته مونږ وایو ته طلاق کوي بدو طلاق خو کلا سبا مولا ورته وی ته آزاد ای سبا څنګه چې سبا رااله په یو ځل باندې طلاقونه مدورال او اتقم دورال اتقم رااله وېما اوس حکم دی اوس حکم دی مولوی صاحب 2 طلاق یاد کړیو کنه چې طلاق راتلو لا آزاد نه و اتق سره یو ځای طلاق رااله غد سره اولنې سکند د غد کې دواړه په یو ځل رال نو په یو ځل چې ولګېدل نو چټه مې تک لګېدل او وخت طلاق هم لګېدل نو طلاق لګېدل اتق چې لګېدل لاوین زو نو طلاق چې لګېدل هم لاوین زو خو نه درنه کو دواړه په یو ځل ولګېدل نو اتق کله لګېدل چې لاوین زو نو طلاقونه هم دواړه کله لګېدل چې وین زو 2 طلاقونه مانی مغلظه کیږي لہذا مغلظه ده ها دومره ده چې به عدت دینه په شروع کیږي او دا لا حره ده او د حره عدت سي درې هيځي او د وینځه غسي 2 نو د دې بدري اوسم پوه نه شوي دا شیخین راي وخه ته دې کو ته سخت والے نو لک ګل د کدو ګل له لک بس صبر شه ولو قال اذا جاء سمو تنويري هغه د وستا چې د پراټو رومال دی بل کلی تزینه ولو قال اذا جاء غد فانت طالق سنتين وقال المولى ورتوي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد صباراله لم تحل له وسند حلالا دا جنې د دې خاوند د بار حتی تن کې زوجن غیر تر دې چې بل خاوند سره نکاح وکي او غوتی کی معنا مغلظه شو وعدتها 3 حيض البته عدت درې هدي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله دا د امام سیب و ابي يوسف رحمه الله دوړ راي د شیخانو وقال امام محمد فرمای رحمه الله فتوهم دغه بقول امام محمد رحمه الله وی دل دغه مې سره ذکر کړي نه دي وی چې دلتم طلاق رجی دی خوند رجوع کولای شي یعنی دلتم اول طلاق رااله نه اول اتقراله آزاد شوغینه بس طلاق رااله چې طلاق راتلو آزاد وا او آزاد په 2 طلاقو مغلظه کیږي نه ازول شان حکم لګي يملك الرجعه مالك الرجعه لان الزوج قرن الايقاء باعتاق المولى حيث علقه بشرط الذي علق به المولى العتق وانما ينقض المعلق سببا عند الشرط والعتق يقارن الاعتاق لانه علة وصل اکبر وګورئ امام محمد رحم الله وی چې خاون تطلیق ملګری کړي دی د مولا د اعتاق سره په خبره باندې پوه شولې کنه څوک ملګری دي تطلیق او اعتاق او به اعتاق او عتق ملګری دي ځکه اعتاق علت دی او عتق معلول دی حکم دی او قانون په علت او معلول کې دی چې دواړه پیوستي نو اعتاق او عتق دواړه څه شو پیوسته شو خو نه درنکو به ووري ځکه ما پوره خبره نه د کړي فرمان نه لبرې څه خوان ورکی وکشي امام محمد رحم الله څوي تطلیق ملګری دی د چا سره اعتاق سره یعنی انت طالق ملګری دی د انت
حرتن سره او انت حرتن علت دې د چا د پاره اتق د پاره وقوع حریت د پاره نه پیږي پی علت د شه د شه سره څه متصل وي نه اتق د اتق سره څه شو متصل شو او تطلیق متصل د اتق سره نو تطلیق به متصل شي د اتق سره ځکه متصل د شه متصل د شه وینو چې کله با سره متصل یو با د جا سره نو به ا د جا سره من قطبی کې ویلو دا څه ده کنه نو چې کله تطلیق متصل اعتاق سره اعتاق متصل له اتق سره نو تطلیق متصل له اتق سره یا دی بل شا طرف هوایا اتق متصل له اعتاق سره اعتاق متصل له تطلیق سره نو اتق متصل نو تطلیق او اتق دواړه په یو ځل رال یعنی انت طالق او وقوع اتق یو ځل رال به دغه نه پس وقوع طلاق مرامن دیواله رااله چې راتلو اتق راغله نو آزاد و وراله خواني درنه کو دغه درې وړ خو به یو ځل رال کنه نو چې وقوع طلاق راتللو کنه دغه نه انت طالقن مخ کیو کنه سبب خو مسبب باندې مقدمي نو دا انت طالقن تطلیق مخ کیو هغه سره متصل اتاق مخ کیو هغه سره متصل اتاق مخ کیو چې وقوع طلاق څنګه را غورځیدل او آزاد و او دوه طلاقونو باندې آزاد خزه چې د مغلظه کیږي نه مغلظه کیږي دا د اوس یاو نه مغلظه کی د اوس نه د بار د شن کیږي دا ټوان سم سر دی تاسو په خبره باندې پوه شئ کنه امام محمد رحمه الله په دلیل پوه شئ وګورئ ودا لأن الزوج چره قرن الايقاع یو ذکرلو ایقاع تطلیق یادی تطلیق سبب یادی انت طالقون یادی د چا سره یو ذکرلو به اتاق المولا سره الکه څنګه یو ذکر ځان نه لګي نه دسی چې غد پورې دواړو معلق کړلو مولا ور پورې اتق او خاون ور پورې تطلیق نو دواړو یو ځای خپل شو هغه دا چې معلق کړلو طلاق بشرط الذي وما شرط پورې علق به المولى چې مولا غي پورې معلق کړي وي تک چاغه غدو اذا جاء الغد څه ویلو کنه الکه اذا جاء الغد ما ویل مضاف دی مضاف نه سبا طلاقي دا مضاف دی او که سبا را له طلاقي به خو شرط دی معلق دی غوړي زه خپل خبر او ایکسپنج کوم واپس کا طلاق مضاف نه طلاق معلق روان دی وره وانما ينقض المعلق سببا امام محمد رحم الله سوي معلق خو سبب جوړیږي زمنګ د حنابو بنس باندې کله سبب جوړیږي هند شرط دا خبره مې وختي کړي وکنه چې موږ حنابو بنس باندې تاخير شرط سره تاخير د سبب راځي چې شرط موجود شي له سبب راځي څه دا کنه دا خبره کوي ګورئ دا معلق سبب ګرځي کله ګرځي یعنی انت طالقون به اعلی موجودیږي هند شرط چې کله شرط راشي غد راشي او به اتق چې دا مقارن د چا سره د اعتاق سره او تطلیق مقارن د چا سره اعتاق سره نو تطلیق و مقارن د چا سره شي اتق سره و سوال داره برګوري چې اتق ولې مقارن د اعتاق سره دی وایي اعتاق علت دی او اتقي معلول دی او اصل دا د علت او معلول کی چې دواړه دی بل سره څه وي متصل وي نه راسي به لانه ذکر اعتاق چې دا علت دی د اتق د پاره څه دی ورله او علت کې اصل دا چې معلول سره دي څه وي متصلي اصله اصل علت دا د الاستطاعت مع الفعل چې سلیب د فعل سره استطاعت فی لکه برو ګوري مولوی صاحب دا خبره به کوم ځای ته بوتلله یو فعلی لکه صلات او دې لپاره مولوی صاحب شرط دی شرط قدرت مم مسامی کې مونږ ویلو د ادا لپاره قدرت شرط دی کنم دی علم قدرت سبب مون باندې قدرت وی الا درمانی مون دی صوم باندې قدرت وی الا درمانی صوم دی دا څه ده کنه لا یکلف الله نفسا الا وسعها قدرت د مکلف ته پاره د احکاماتو د شرط ویږي په او به قدرت کم قدرت علت وی کم چې متصل وی یعنی دا څټم کې چې ته فعل کې دي نه لکشان مخ کټم چې ستا قدرت د دقه بکاری یعنی فعل او قدرت دواړه خپل منځ کې څه وی متصل وی اصل دغه دغه نو وای څه اصل دا چې استطاعت به وی مال فعل نه پیږي په نو سړی اعتاق کوي د قدرت دی خیالم دی کنه دا قدرت د استطاعت دی نو دې سره به دغه اعتق چی دا به څه وی یوزل متصل به ور سره دا کوم فعل چې کوي کنه اعتاق دې سره به د ازادي دل متصل وي
فيكون لنډه دا فيكون تطليق مقارن للعتق تطليق چا سره مقارن شو عتق سره ضرورتن څه مطلب چې کله تطليق مقارن د اعتاق او اعتاق مقارن د عتق نو بس خپل تطليق مقارن د عتق شو قياس شو بس فتطلق خذب طلاق شي خو کله به طلاق شي بعد العتق فصار كالمسألة الأولى بشان شولا ولهذا بل وورا تاسو ملتلی ولی کل چې عدت بین درې هزبتی ری عدت چې درې درې ځکه چې دا آزاده طلاق شوی ده ولهذا يقدر عدتها مقرريږي عدت د دې اتفاقا بثلاث حيض ولهما انه علق الطلاق بما علق به المولى د دې خبره کوم اوریدله به خپل تاسو وړ کی وای چې دا مفتابی ده تاسو لږ بر وګورئ دیو دواړه ورته څه وای شیخین ټول بر وګورئ یو اعتاق دی بل اعتاق دی تا تقسیم وکړلو کنه و یاو دغه شان یو تطلیق دی او بل طلاق دی دواړه بیل بیل لیکا څنګه چې اعتاق د اعتاق نه پس وی متصل دغه شان طلاق د تطلیق نه پس وی متصل اورا اعتاق او تطلیق دواړه یو ځای دي ولې یو ځای دي غد پورې دواړو معلق کړي دي خاون تطلیق او مولا اعتاق انت حرة اذا جاء الغد انت طلاق اذا جاء الغد سبا چې څنګه راتله دغه وخت کې باندې طالقون منګه حنا به باندې راشي دغه وخت کې باندې حرة راشي دواړه رال کنه یو ځای رال کې خیلم وي به داغې نه بس دا دواړه را روانو وقوع طلاق او عتق فورا دواړه ولګېدل په ښه زمانه خو چې عتق لګېدل ولا آزاد وکه ولا وینځه ولا سوا نشه طلاق لګېدل هم وینځه وا خو نه درنه کو ولی د دې دوړو اسباب یو ځیو اعتاق او تطلیق یو ځیو نه عتق او طلاق بم څه وی یو ځی نشه عتق لګېدلو نو لا وینځه وا نشه طلاق لګېدلم لا وینځه وا نه به دوه طلاقونه مغلطه شوله او دا مخکې بشان نه دی لکه ولی نه دی مخکې خو تطلیق معلق او شرط ولا څوک اعتاق ځکه موږ ویلي اعتاق مقدم دی تطلیق مؤخر دی او دلته خو تاسو سوچ وکړئ دواړه شریک دي کنه دواړه یو بل شي پورې معلق دي غد پورې هغه کې دواړه یو ځای دي مخکې ورستو پکې نو مخکې تطلیق ورستو نو موږ طلاق ورستو کړو دلته خو دواړه یو ځای دي اعتاق او تطلیق نه اعتاق او طلاق هم څه دي یو ځای دي پته لګي پوهې شوي کنه به ولو ما غد ولوي انه دا خاون چری علق الطلاق طلاق معلق کړي دي انت طالقون بما هغه شی پوری علق به المولى الاتق چغي پوری مولا معلق کړي دي تق یعنی غد ثم الاتق بورکنا اتق راضی اتق چری یصادف واخذ سره ملګری کیږي حال دا او چې سوا وین سوا دا سی وکنه نو فقدت طلاق چری دا ور سره ملګری کېدل حال دا چې وین سوا نو والطلقتان چری تحرمان الامه حرمه غليظه دغه اما حرامي به حرمت غليظه باندې بخلاف المساله الاولى مساله الاولى کې خوې غد پورې دوړ نو معلق بلکې تطلیق اعتاق پورې معلق یار یو شان څنګه جوړه لانه علق التطليق باعتاق المولى خیلم دې کنه نو التف يقو الطلاق چو بعد الاتق ولا مقررناه وهي شيء كنبي وبخلاف العده نو عدت جواب ورکول چې عدت هم تاسو وایي چې درې زبې بې عدت خو پس طلاق ناراضي کنه او طلاق وي تق دوړ یو ځو نو عدت پس طلاق پس دې تق نشو آزاد مانی عدت درې ځای کوي بل احتیاط هم به بکار دی بخلاف العده لانه يؤخذ فيها ځکه اخذ کیږي په عدت کې په احتیاط باندې احتیاط دار چې درې ځای وقد الحرمه الغليظه يؤخذ فيها بالاحتياط دغه شان حرمت غلیظه کې اخذ کیږي کنه فيها حرمت غلیظه کې به احتیاط معنی احتیاط دار چې بدري طلاق شي وي ولا وجه الى ما قال امام محمد رحم الله چې کوم خبره کړې د صاحب د هدايه وي هغه سین لګي کې خیلم وي برابرې سي هغه تطلیق او اعتاق یو ذکر له او به اعتاق سره اعتاق ملګری کو به ویل اعتاق د تطلیق سره مرګری دی او خو طلاق رست دی د سی ویلو کنه وی جو خبره ده یار څنګه چې تطلیق علت دی څنګه چې اعتاق علت دی د اعتاق دغه شان تطلیق علت دی د طلاق نو څنګه چې د اعتاق سره اعتاق یو ځای دغه شان تطلیق سره طلاق یو ځای ټول یو ځل رالکا ولا وجه الى ما قال اس وجه نشتري هغه خبره ته کوم چې امام محمد کړی دا ځکه اعتاق لو کان یقارن الاعتاق کایتق چرته مقارن د اعتاق سره ځکه چې لانه علت دی نفت طلاق چې دا یقارن د تطلیق سره دی ولی لانه د تطلیق علت د طلاق دی لنډه دا د فیقترنانی
نه طلاق او تک دواړه په یو ځل راځي ځکه د دې دواړو اسباب یو ځای راغلیو نه تقدیم او تاخير به کې نشته. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جسني مې ودا سړي جنبي بوکڅو جندب واذا حيث الحيث يدعى جندب پرتګ دي سړي سړي راوړو